امام بخاری رحمت الله علیه سنی دا پیټه برابر کړ دا خپل بخاری شریف دا باب کیف کان بدء الوحی نشورو کو د مؤمن زړه ته چې علم راځي نو دا هغه درې طریقې دي یو خواص خمسه الله ورکړي دي چې د لیدلو طاقت دی دویم د اوریدو طاقت دی او دریم د سکولو طاقت دی سلورم د مسکولو چیرې کلک دی او کنارم دغه طاقت دی او پنځم هغه د بینولو طاقت دی پدې پنځو طاقتونو سره انسان ته پوهه او علم راشي بیا دا سری چې دا پنځه طاقتونه پیل شي نور امور دا سری چې د هغې ادراک دا پنځه طاقتونه نشي کولی بیا الله انسان ته عقل ورکړی دی چې د عقل په بنیاد باندې دی بیا ادراک د امورو کوي علم یې سینې ته راځي پوهه ورته الله ور نصیب کوي کوم ځای کې چې دا خواص خمسه پنچر شي د عقل میدان شروع شي بیا داسې ډېر امور دي چې عقل هغې ته د انسان نه رسي چې هغه علوم د شریعت دي هغه علوم د وحی دي نو کم ځای کې کم میدان کې چې عقل فیل شو بیا هغه میدان د وحی او د علومو د وحی هغه شروع شي د دې وحی د علومو دپاره الله پاک انبیاء کرام علیهم السلام دنیا ته راولېږه په آخر کې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه او هغه د وحی علوم صحابه کرامو ته سینو کې محفوظ کړه هغه د وحی علوم هغه ته تابعینو محفوظ کړه هغه د وحی علوم هغه ته تبع تابعینو محفوظ کړه هغه د وحی علوم ائمه او مجتهدینو رحمهم الله هغې ته سینو کې محفوظ کړه او له الحمد والنعمه د خپلو اساتذې کرامو نه دې باباجي صاحب الله دې ولې طویله زندگی د عافیت ډکه ورکړي حق علوم دیر باباجي صاحب د خپلو اکابرو نه په خپله سینه کې محفوظ کړه او بیا د دوی نه الله کېده د دوی د سینې نه الله دغه د وحی علوم زمون په سینو کې محفوظ کړه او بیا دا د وحی علوم دا نن چې سپینې پګړۍ والي دي او دستار ورته تړلی کېږي د شفقت لاس په اکابر ږدي د اعتماد لاس په اکابر ږدي یو لوی پیټې د امت نه خدمت هغه ورته نن حواله کېدونکي دي دا دوی په دې خپله سینه کې هغه محفوظ کړه امام بخاری رحمت الله علیه بیا انما الاعمال بالنیات هر کار چې سړی کوي هغې له اخلاص پکار دی هر کار چې سړی کوي هغې له صحیح نیت پکار دی یو سړی په صحیح نیت لګیا وي الله به د ده عبادت د ده د اخلاص د ده د ستړي دا به په خپل دربار عالیه کې قبلوي الله به په دې محنت کې ده ته ترقي ور نصیب کوي الله به په دې باندې ده ته ثواب ورکوي الله به ورته هغه خپل قرب هغه ور نصیب کوي دغه اخلاص او دغه نیت هغه ذکر امام بخاری